بسم الله الرحمن الرحیم. د هدایت النحو د شرح په سلسله کې دا زمونږه 42 نمبر درس دی. مصنف رحمه الله تعالی فرمائی: فصل خبر ان و اخواتها وهي ان وكأن ولكن وليت ولعل، فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنسب المبتدأ ويسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. فخبر إن هو المسند بعد دخولها نحو إن زيدا قائم، وحكمه في كونه مفردا أو جملة أو معرفة أو نكرة كحكم خبر المبتدأ، ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا نحو إن في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف. د مرفوعاتو په آغاز کې مصنف علیه الرحمه دا خبره ذکر کړې وه چې مرفوعات دا اته دي. په دغې اتو کې د فاعل، نائب فاعل، د مبتدا او د مبتدا د خبر بیان د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره مونږه په تفصیل سره ذکر کړی دی. په دې فصل کې مصنف په دغه مرفوعاتو کې 5 نمبر مرفوع بیانای او دغه 5 نمبر مرفوع دی د ان او تدی د اخواتو، یعنی د ان، کأن، لكن، لیت او د لعل خبر. او چونکی د شپږو حروف ته حروف مشبه بالفعل هم وی، نو مونږه تدینه داسې تعبیر هم کولی شو چې د حروف مشبه بالفعل تدی خبر دا به مرفوع وي. نو کچری یو جمله داسې وي چې پاغي باندې د حروف مشبه بالفعل نه یو لفظ داخل شوی وي، یو حرف داخل شوی وي، نو داغي کم خبر دی، نو دغه خبر دا به مرفوع وي. بیا به یا مرفوع وي په ضمې سره، یا به مرفوع وي په واو سره، یا به مرفوع وي په الف سره، او یا به مرفوع وي په ضمه تقدیری سره، او کچری مبنی وي نو بیا به مرفوع وي په محلن. بهرحال مصنف فرمائی: خبر ان و اخواتها، د مرفوعاتو 5 قسم دی، د ان او تدی د اخواتو خبر. د اخوات نه مراد تدی هم مثل او هغه حروف دی کوم چې په عمل کې تدی سره یو شانتی دي، او هغه کوم دی؟ وهیا، دا هي ضمیر دا اخوات تراجع دی. وهیا ان وکأن ولكن ولیت ولعل، نو دا ټول شپږ حروف دي، تدی شپږ حروف خبر دا به مرفوع وي. بیا فرمائی: فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر فتنسب المبتدأ ويسمى اسم إن، وترفع الخبر ويسمى خبر إن. چې دا حروف مشبه بالفعل دا په مبتدا او خبر باندې داخليږي، یعنی تدید داخلي دلو نه مخکې دغه جمله دا په خپل منځ کې مبتدا او خبر وي، جمله اسمیه وي. چې کله دا حروف په مبتدا او په خبر باندې داخل شي
نو مبتدا له دا نسب ورکوي او بیا به مونږه دغې ته مبتدا نه وایو بلکې ته دې حروفو اسم به ورته وایو. مثلا که ان داخل شوی وي نو بیا به مونږه دې ته وایو چې دغه مبتدا به ورته نه وایو بلکې د ان اسم به ورته وایو. او کم خبر دی نو خبر له به رفع ورکوي او بیا به هغې ته مونږه د مبتدا خبر نه وایو بلکې ته دې حروفو خبر به ورته وایو. خبر د مخکې هم خبرو لیکن فرق پکې راغی. مخکې د مبتدا خبرو او د هغې د وجې نه مرفوع او اوس دا خبر دا د حروف مشبه بالفعل خبر دی او د دې وجې نه مرفوع دی. نو فرمایي فهذه الحروف چې دا حروف یعنی دا شپږ حروف تدخل على المبتدأ والخبر دا په مبتدا او په خبر باندې داخليږي. فتنسب المبتدا مبتدا لا نسب ورکي مبتدا مرفوعي لیکن دا حروف دیلا نسب ورکي. ويسمى اسم ان او دغه مبتدا ته مونږ بیا د ان اسم وایو او کچره د ان نه علاوه دا نور حروف داخل شوی وي نو دغه اسم به وته وایو. وترفع الخبر او خبر لا رفع ورکي. ويسمى خبر ان او بیا به دغه خبر ته مونږه د ان خبر وایو او که د ان نه علاوه د نور حروف په داخل شوی مثلا ان وي نو هغې ته به مونږه بیا د ان خبر وایو. دلته مصنف فرمایي وترفع الخبر چې خبر لا رفع ورکي حالانکه خبر دا د مخکې نه مرفوع وي. نو ته دې جواب دا دی چې مخکې خبر مرفوع د مبتدا د خبر د کېدلو د وجې نه لیکن کله چې په دې باندې د حروف مشبه بالفعل دا داخل شول نو دا کومه زړه رفع ده دغه ختم شوه او د حروف مشبه بالفعل د وجې نه په دې باندې رفع راله. نو حاصل دا شو چې دا حروف دا په مبتدا او په خبر باندې داخليږي. مبتدا له نسب ورکوي او خبر له رفع ورکوي. مبتدا ته به مونږه ته دې حروفو اسم وایو او خبر ته به مونږه ته دې حروفو خبر وایو. بیا فرمایي فخبر ان هو المسند بعد دخولها نحو ان زيدا قائم. چونکه اصل مقصود د دې فصل نه د حروف مشبه بالفعل خبر بیانول دي ځکه چې مصنف په دې فصلونو کې مرفوعات ذکر کوي او د دې حروفو کم خبر دی نو دا خو په مرفوعاتو کې دی لیکن د دې کم اسم دی نو دا په منصوباتو کې دی. په هغې باندې به تفصیلي بحث مصنف په منصوباتو کې کوي. نو چونکه مقصود هغه د دې حروفو خبر دی نو د هغې په باره کې فرمایي فخبر ان هو المسند بعد دخولها چې د ان خبر دا د ان د داخلېدلو نه بعد مسند وي او څنګه چې دا حکم د ان دی نو دغه شانتې ته د نورو حروفو مشبه بالفعل د خبر حکم هم دغه شانتې دی. نو د ان خبر د ان د داخلېدلو نه وروستو مسند وي. خو دلته په ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې څنګه دا خبر د حروف مشبه بالفعل د داخلېدلو نه وروستو مسند وي نو دغه شانتې ته دې د داخلېدلو نه مخکې هم مسند وي. مثلا زید قائم نو زید مبتدا ده او قائم ته دې لپاره خبر دی او دا قائم دا مسند دی زید طرف ته. اوس په دې باندې مونږه په حروف مشبه بالفعل کې ان داخلو نو داسې بشي ان زیدا قائم. نو قائمون چې څنګه مخکې مسندو نو د ان داخلېدلو نه وروسته هم دغه شانتې مسند دی. نو ته دې جواب دا دی چې کله په زید قائمون یعنی مبتدا او خبر باندې د حروف مشبه بالفعل نه یو حرف داخل شي نو دغه زوړ کم حکم دی دا زوړ کم اسناد دی دغه اسناد دا ختم شي. مخکې اسنادو د خبر مبتدا طرف ته او اوس د دغه خبر اسناد دی د ان د اسم طرف ته. نو په اسناد کې فرق دی. مخکې خبر
دا مسندو د مبتدا د خبر د کېدلو د وجې نه، او اوس دا خبر دا مسند دی د ان د خبر کېدلو د وجې ده. نو فخبر ان د ان خبر هو المسند، هغه مسند وي، د هغې اسناد شوی وي بعد دخولها د ان د داخلېدلو نه وروستو. نحو ان زیدا قائم. نو په دې جمله کې که مونږ وګورو نو په دا زیدن قائمون دا په اصل کې مبتدا او خبر دی، او اصل جمله دا و زید قائمون، زید المبتدا ده او قائمون ولا خبر دی. بیا په دې باندې د حروف مشبه بالفعل نه ان داخل شوی دی. نو ان د مبتدا له نصب ورکړی دی، د زید له نصب ورکړی دی. نو د زید ته به مونږ د ان اسم وایو، او دا قائم دی له رفع ورکړی دی، نو قائم ته به مونږ د ان خبر وایو. او چونکې د حروف مشبه بالفعل خبر مرفوع وي، نو دی وجې نه دا قائمون دا مرفوع دی، او د مرفوع کېدو علامت دا ضمه ده. بیا فرمایی وحکمه فی کونه مفردا او جملة او معرفة او نکرة كحکم خبر المبتدا، ولا يجوز تقديم أخبارها على أسمائها إلا إذا كان ظرفا، نحو إن في الدار زيدا لمجال التوسع في الظروف. په دې عبارت کې مصنف د حروف مشبه بالفعل تدې حکم بیان کړی دی، تدې د خبر حکم بیان کړی دی. نو فرمایي وحکمه چې د حروف مشبه بالفعل د خبر حکم فی کونه مفردا په مفرد کېدلو کې، په جمله کېدلو کې، په معرفه کېدلو کې، په نکره کېدلو کې د مبتدا د خبر د حکم په شان کې دی. یعنی څنګه چې د مبتدا خبر دا مفرد راوړل هم جایزو او جمله راوړل هم جایزو. بیا په جمله راوړلو کې جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله شرطیه، جمله ظرفیه دا ټول راوړل جایزو. نو دغه شانتی د حروف مشبه بالفعل کم خبر دی دا مفرد راوړل هم جایز دی او جمله راوړل هم جایز دی. بیا په جمله راوړلو کې جمله اسمیه، جمله فعلیه، جمله شرطیه، جمله ظرفیه راوړل دا جایز دی. بیا چې کله د مبتدا خبر دا جمله و، نو مونږ دا خبره کړې و، نو چې په خبر کې به یو ضمیر وي، یو عائد به وي، او دغه عائد دا به راجی وي مبتدا طرف ته، او کله کله دغه عائد حذف کیږي. هم دغه تفصیل دا د حروف مشبه بالفعل په خبر کې هم دی. کچری ته دې خبر جمله وي، نو بیا په دې کې یو عائد پکار دی چې دغه عائد دا راجی وي ته دې اسم طرف ته، ځکه چې دا اسم او خبر دا په اصل کې مبتدا او خبرو. څنګه حکم چې د مبتدا او خبرو، نو هم دغه حکم دا د ان د حروف مشبه بالفعل د اسم او د خبر هم دی. او څنګه چې د مبتدا خبر په هغې کې اصل دا و چې هغه به معرفه وي لیکن نکره هم وي، کله کله د مبتدا په خبر کې اصل دا دی چې هغه نکره وي لیکن کله کله معرفه هم وي. نو هم دغه تفصیل دا د حروف مشبه بالفعل په خبر کې هم دی. او بل خبره به کې مونږ دا کړې وه چې د مبتدا خبر په هغې کې اصل دا دی چې هغه یو وي، لیکن دا قشانتي په خبر کې تعدد او په خبر کې ډیرواله راوړل دا هم جایز دی. لکه څنګه چې مونږ مثال ذکر کړو زید عالم عاقل، نو دلته د زید د پاره ډیر اخبار دي، نو دغه شانتي د حروف مشبه بالفعل کم خبر دی، نو پاغي کې هم تعدد جایز دی. مثلا په دغه مثال باندې موږ ان داخلو، نو بیا بشي ان زیدا عالم عاقل او فاضل. نو دلته د ان د پاره ډیر اخبار دي، یو عالم دی، یو عاقل دی، یو فاضل دی وغیرہ. نو خلاصه دا شو چې د حروف مشبه بالفعل د خبر حکم دا د مبتدا د خبر بشانتی ری بس کی په مفرد کېدلو کې، په جمله کېدلو کې، په معرفه کېدلو کې او په نکره کېدلو کې. البته یو فرق مصنف ذکر کوي، ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها.
د مبتدا په بحث کې مونږ دا ویلیو چې د مبتدا د خبر مخکې کول دا په مبتدا باندې جایز دي. د مبتدا د خبر مخکې کول دا په مبتدا باندې جایز دي، لیکن د حروف مشبه بالفعل کم خبر دی ته دغه خبر مخکې کول ته دی په اسم باندې جایز نه دي. او داغه وجه دا ده چې حروف مشبه بالفعل یعنی ان او تدې کم اخوات دي دا په عمل کولو کې کمزوري دي. نو چې کله تدې معمولات دا په ترتیب کې وي، یعنی لومبه اسم راغلی وي او بیا خبر راغلی وي، نو دا حروف بیا په دغه کې عمل کوي. لیکن کله چې تدې د معمولاتو ترتیب الټه کړی شي، یعنی خبر مخکې کړی شي او تدې اسم وروستو کړی شي، نو بیا په دې کې دا عمل نه کوي. نو فرمایي ولا يجوز او جایز ندی تقدیم اخبارها تدې حروفو د اخبارو مخکې کول علی اسمائها تدې حروفو په اسمونو باندې. ها یو صورت دی الا اذا كان ظرفا، چې کله تدې حروفو خبر دا ظرف وي یعنی جار مجرور وي، نو بیا تدغه خبر تدې په اسم باندې مقدم کول دا جایز دی. نو د پورا قاعده حاصل دا شو چې تدې حروفو د خبر مخکې کول تدې په اسم باندې په یو وخت کې جایز نه دي، سوا د هغه حالت نه چې کله تدې حروفو خبر دا ظرف وي یعنی جار مجرور وي، نو بیا هغه تدې قاعده نه مستثنا دی چې کله تدې خبر دا جار مجرور وي، نو تدغه جار مجرور تدې حروفو په اسم باندې مقدم کول دا جایز دي. او مصنف داغه وجم ذکر کړی دا لمجال التوسع فی الظروف، ځکه چې په ظروفو کې وسعت وي، په دې کې گنجائش وي، چونکه ظروف دا ډیر زیات په کثرت سره استعمالیږي، په هر ځای کې استعمالیږي. نو دی وجنا دا ته د عام قاعده نه مستثنا ده چې په یو ځای کې د حروف مشبه بالفعل خبر د ظرف راغلی وي، جار مجرور راغلی وي، نو تدې په اسم باندې مقدم کول دا جایز دي. او مثال ذکر کړی دی ان فی الدار زیدا، نو دلته دا فی الدار دا جار مجرور دی او دا خبر دی د ان د پاره، لیکن چونکه دا ظرف دی نو دی وجنا تدې زیدن دا کم اسم دی په دې باندې دا مخکې شوی دی. او دلته به مونږه دا خبرم یا ساتو چې کله د حروف مشبه بالفعل اسم دا معرفه وي، نو بیا تدې ظرف مخکې کول دا جایز دی، یعنی کومه مخکې کو هم جایز دی او کنه مخکې کو هم جایز دی. یعنی ان زیدن فی الدار ویل هم جایز دی او ان فی الدار زیدن ویل هم جایز دی. البته بهتر خبره داره چې په دې صورت کې مونږه دا جار مجرور دا په دغه اسم باندې مقدم کو. او بل مثال دی ان الینا ایابهم، نو دلته ایابهم دا د ان د پاره اسم دی، لیکن چونکه دا معرفه ده نو په دې باندې د الینا جار مجرور مقدم کول دا جایز دی. البته چې کله د حروف مشبه بالفعل اسم دا نکره وي او تدې خبر جار مجرور وي، نو په دغه حالت کې تدې جار مجرور مقدم کول دا واجب دي. مثلا ان من البيان لسحرا، نو دلته دا کوم اسم دی سحرن دا نکره دی، نو دی وجنا په دې باندې تدې جار مجرور مقدم کول دا واجب دي. او بل مثال دی وان من الشعر لحکمه، دلته هم لحکمه اسم دا نکره دی، لہذا په دې باندې د من الشعر د جار مجرور مقدم کول دا واجب او ضروری دی. نو خلاصه دا شو چې کله د حروف مشبه بالفعل خبر ظرف وي او بیا تدې اسم معرفه وي، نو په دغه معرفي باندې تدغه جار مجرور مقدم کول جایز دي. او کچری دغه اسم دا نکره نو په دې باندې د جار مجرور مقدم کول دا واجب او ضروری دي. اوس راځو مونږه ته دې عبارت ترکیب له او په دې کې کم نحوي فواید دي، نو دا به هم مونږه د الله جل شانه په توفیق او په فضل سره ذکر کوو.
خبر إن وأخواتها وهي أن وكأن ولكن وليت ولعل. خبر مرفوع بضمه لفظا دا مضاف دی، ان دا معطوف علی دی، او اخواتها اخوات دا مضاف دی، او دا ها ضمیر دا مضاف الی دی. مضاف مضاف الی دا معطوف دی، دا ان معطوف علی دا پارا. بیا معطوف علی معطوف ملکر دا مضاف الی دی، دا خبر مضاف دا پارا. بیا مضاف مضاف الی دا مبتدا دا. وو زائده او دا هي ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلن دا مبتدای ثانی دا، او دا هي ضمیر دا راجع دے اخوات طرف تا. لیکن چونکہ اخوات جمع دا بتاویلی جماعتن دا واحد مؤنث په حکم کې دا، نو دی وجنا دیتا دا واحد مؤنث ضمیر هم راجع کیږي او دا جمع مؤنث ضمیر هم دیتا راجع کیږي. نو دلته دیتا هي دا واحد مؤنث ضمیر راجع شوی دی، نو هي مبتدا دا، او دا ان دا معطوف علی دا، وکأن لکن لیت او لعل دا ټول ته دی معطوفات دی. معطوف علی اپنے تمام معطوفات سے مل کر دا خبر دے دو یہ مبتدا را پارا. بیا مبتدا او خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر دا بیا خبر دے دو خبر ان و اخواتها مبتدا را پارا، لہذا دا جملہ اسمیہ دا. فهذه الحروف تدخل على المبتدأ والخبر. هذه الحروف دا هذه اسم اشارہ او الحروف مشار الی، یا دا هذه دا موصوف دے او الحروف دا ولا صفت دے، یا دا هذه مبدل منہ دے او الحروف بدل لے. نو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر، یا اسم اشارہ مشار الی سے مل کر، یا موصوف اپنے صفت سے مل کر دا مبتدا دا. تدخلو صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم او پدے کی ہی ضمیر مستتر دے او دغه غول فاعل لے او دغه ضمیر راجع دے دی حروف طرف تا. علی المبتدأ علی حرف جار او المبتدأ دا معطوف علی دے، والخبر دا معطوف دے. دو معطوف علی معطوف مل کر دا مجرور دے دا علی جار دا پارا، او جار مجرور ظرف لغو دا متعلق دے پو تدخلو پوری، چونکہ دا جار مجرور متعلق پا لفظونو کی موجود دے، نو دی جار مجرور تبا منگا ظرف لغو وایو. نو تدخلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر دا خبر دے دو هذه الحروف مبتدا دا پارا. فتنصب المبتدا، فتنصب یعنی هذه الحروف تنصب المبتدا. تنصبو دا هم دا واحد مؤنث غائب فعل مضارع صیغہ دا، او پدے کی ہی ضمیر مستتر اغولا فاعل لے، او المبتدا منصوب بفتح لفظا دا ولا مفعول به دے. نو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر دا جملہ فعلیہ دا. یسمى دا صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجهول او هو ضمیر پدے کی نائب فاعل لے، او اسم ان دا مضاف مضاف الیہ دا ولا مفعول به دی، لہذا دا ہم جملہ فعلیہ دا. او دا ترفع الخبر تدی عطب دے پو تنصب المبتدا باندی، او دا یسمى خبر ان تدی عطب دے پو یسمى اسم ان، او تدی ترکیبون ہم دا غشانتی دی. بیا فرمائی فخبر ان هو المسند بعد دخولها. خبر ان دا مضاف مضاف الیہ دا مبتدائی اول لے، او هو ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلا دا مبتدائی ثانی دے. او المسند بعد دخولها دا بعد دخولها دا خپل مس کے مضاف مضاف الیہ دا مفعول فیہ دے، دا المسند اسم مفعول دا پارا. بیا صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر دا خبر دے، دا ہوا مبتدا دا پارا. بیا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر دا بیا خبر دے، دا خبر ان مبتدا دا پارا. او بعد دخولها کپا دے باندې مونگا غور اکو، نو دلتا درے اسمون دی. کم دریم نمبر اسم دے دا معرفی با قسمونو کی ضمیر دے، او تدیر مخ کے چدا کم دو اسمون دی، نو پا دے باندې الف لام ندے داخل شوی، لہذا دا بخپل منس کے مضاف مضاف الیہ دی. ان دا زیدن قائم، ان دا حرف از حروف مشبہ بالفعل، او زیدن منصوب بفتحہ لفظن دا ولا اسم دے، او قائم مرفوع بضمہ لفظن دا ولا خبر دے. وحكمه في كونه مفردا او جملة او معرفة او نكرة كحكم خبر المبتدأ.
حکمه مضاف مضاف الیه دا مبتدا ده، فی حرف جار او کون مصدر ده، او دا ها ضمیر دا منصوب محلن دا ولا اسم ده، او مفردن دا معطوف علی ده، او دا جملتن معرفتن او نکرتن دا ټول عطف تی په مفردن باندې. نو څنګه چې مفردن د کون د فعل ناقص د وجنه، چونکه دا فعل ناقص مصدر دی، دا غي د وجنه د مفردن دا منصوب دی، ځکه چې دا غي د لپاره خبر جوړیږي او د فعل ناقص خبر هغه منصوب وي، نو دی وجنه د مفردن د منصوب دی، او د جملتن معرفتن او نکرتن د عطف دی په مفردن باندې. نو کون فعل د کون اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا مجرور دی د فی جار د پاره، او دا جار مجرور متعلق دی د حکم مصدر پوری، او دا حکم خبر المبتدا، که حکم خبر المبتدا دا بیا جار مجرور دا خبر دی د دغه حکمه مبتدا لپاره، لہذا دا جمله اسمیه ده. او دا حکم خبر المبتدائی دلته هم درې اسمونه دي، کم دریم نمبر اسم دی نو دا معرب باللام دی، او تدین مخکې دا کم دو اسمونه دي په دې باندې الف لام نه داخل شوي، لہذا دا هم په خپل منځ کې مضاف الیه دي. ولا يجوز تقديم اخبارها على اسمائها الا اذا كان ظرفا. لا يجوز دا فعل منفی ده، او تقدیم اخبارها على تقدیم دا مضاف دی، او اخبارها اخبار دا بیا مضاف الیه مضاف دی، او ها ضمیر دا ولا مضاف الیه دی. نو مضاف الیه مل کر دا بیا مضاف الیه دی د تقدیم و مضاف د پاره، بیا مضاف الیه دا فاعل دی د لا یجوز فعل منفی د پاره. او علی اسمائها دا جار مجرور دا متعلق دی ظرف لغو، دا متعلق دی په تقدیم مصدر پوری. او دا الا حرف استثناء اذا كان ظرفا، اذا ظرفیه دا مضاف دی، کان فعل ناقص هو ضمیر تری پر اسم، او دا ظرفا دا ولا خبر دی. نو کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر دا بیا مضاف الیہ دی، دا اذا مضاف دا پارا، او مضاف الیہ دا مفعول فیہ دی، دا لا یجوز فعل منفی دا پارا، لہذا دا جملہ فعلیہ دا. او تقدیم اخبارها که هم درې اسمونه دي، کم دریم نمبر اسم دی نو دا د معرفی په قسمونو کې ضمیر دی، او تدین مخکې چې دا کم دو اسمونه دي نو دا په دې باندې الف لام نه داخل، لہذا دا په خپل منځ کې مضاف الیه جوړیږي. کم لومبه اسم دی دا صرف مضاف دی، او کم اخرنی اسم دی یعنی ها دا صرف مضاف الیه دی، او کم د منځ کې اسم دی اخبار نو دا د تقدیم د پاره مضاف الیه دی، او د ها ضمیر د پاره مضاف دی. نحو ان فی الدار زیدا، نو دا فی الدار دا خبر مقدم دی، او دا زیدن دا د ان د پاره اسم مؤخر دی. لمجال التوسع فی الظروف، لام حرف جار، مجال مضاف، التوسع دا مضاف الیه دی، نو مضاف الیه دا مجرور دی لام جار د پاره، او جار مجرور دا بیا متعلق دی په یجوز فعل محذوف پوری، او دا فی الظروف جار مجرور دا متعلق دی په التوسع پوری. اوس راځو مونږه یو ځل بیا ته د عبارت ترجمه ذکر کو. مصنف فرمای خبر ان و اخواتها د مرفوعات پنځم قسم دی، د ان او تدی د اخوات خبر. تدی اخوات کم دی؟ وهي ان، كأن، لكن، ليت او لعل. فهذه الحروف ندا حروف تدخل على المبتدا والخبر، دا په مبتدا او په خبر باندې داخليږي. فتنسب المبتدا، مبتدا له نسب ورکي، ويسمى اسم ان، او دیتا بیا د ان اسم وی، وترفع الخبر او خبر لرفع ورکی، ويسمى خبر ان، او دیتا د ان خبر وی. فخبر ان هو المسند بعد دخولها، د ان خبر او دغه حکم ته د نور حروف هم دی، هو المسند بعد دخولها، ته د حروف د داخلي دلو نورستو با دا مسند وی. دخولها کې دا کم ها ضمیر دی نو دا راجع دی ان طرف ته، او دلته به مونږه دا د فائدې خبره یا ساتو چې کم حروف دي
نو دا حروف دا مذکر هم استعمالیږي او مؤنث هم استعمالیږي. دیتا د مذکر ضمیر هم راجع کولی شي او د مؤنث ضمیر هم راجع کولی شي، لیکن غوره دا ده، بهتره او اولا دا ده او کم د عربو استعمال دی نو هغه د دې طرف ته عام طور باندې د مؤنث ضمیر راجع کوي. لکه ان زیدا قائمون، نو دلته دا قائمون دا مرفوع دی ځکه چې دا د ان د لپاره خبر دی او دا مسند دی. وحکمه او تدی د خبر حکم دا دی، حکمه کی دا ها ضمیر دا خبر طرف ته راجع دی. فی کونه مفردا په مفرد کېدلو کې، په جمله کېدلو کې، په معرفه کېدلو کې، په نکره کېدلو کې د چا په شانتي دی؟ که حکم خبر المبتداء، د مبتدا د خبر په شانتي دی. ولا يجوز تقدیم اخبارها على اسمائها، ها یو فرق پکې دی چې جایز نه دی په عام حالاتو کې تدی حروف د اخبارو مخکې کول تدی په اسما باندې. ها یو صورت دی الا اذا كان ظرفا، چې کله تدی حروف خبر دا ظرف وي یعنی جار مجرور وي نو بیا مقدم کول دا جایز دی. او مثال سره ان فی الدار زیدن، چونکه دا فی الدار دا ظرف دی نو دا مخکې شوی دی په زیدن اسم باندې. لمجال التوسع فی الظروف، دا د مخکې کوالي وجه بیان کړی دا چې دا ظرف ولې مخکې کېدی شي، دا غي وجه دا ده تدی وجنا چې په ظروفو کې وسعت وي او گنجائش وي نو تدی وجنا تدی مقدم کول او مخکې کول دا جایز دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.